بسم الله الرحمن الرحیم. مخکینی ویډیو کې موږ د کرایمز باره کې خبره کړې وه، د هغې وجوهاتو باندې چې په هغې کې یو وجه ده د اوبو کمي. د اوبو د کمي په وجه باندې کړل راځي. کرایمز کړل پانی کی کمی کی وجه سے د اوبو د کمي په وجه باندې راځي. نو د اوبو د کمي په څه وجه راځي؟ نو د دې درې وجې دي. یو لومړنۍ وجه دا ده اوبو कम स्किल, पानी कम पीना. नंबर 2 शुगर. नंबर 3 ضعف مثانه, د مثانې کمزورتیا. نو د اوبو کمی په دې وجه چې راځي چې اوبه کم اسکي، نو د هغې علاج خو اسان دی چې ته اوبه کم اسکي، نو اوبه مهرباني وکړه اوبه زیاتې کړه. ستا بدن کې به اوبه پوره شي، چې اوبه دې پوره شي ستا کړل به ختم شي، چې کوم سپینه ستا تښتېده، کوم موټو کې پټې نښتې دي، نو دا به ختم شي. او که ته اوبه نشي څښلی، د بعضې خلکو داسې چې هغې زړه ته اوبه نه کېږي، اوبه ډېرې نشي څښلی، نو هغې له پکار دا دي چې هغوی جوسونه تازه فرش فروټ نه دي جوس وباسي او هغه دې څښي او خپل کمي دې پوره کړي. د دې خو حل ډېر اسان دی که ته د دې مسلې حل وباسې. دویمه خبره شوګر ده. نو شوګر حل ګران دی. د شوګر په وجه باندې د اوبو کمي راځي. څنګه راځي؟ د شوګر مریض تیشي میچازې ډېرې کوي، واړه بول کثرت بول په وجه باندې د هغه په بدن کې اوبه کمې شي. چې میتیازې دې ډېرې کوي نو اوبه الریډي کمې شي. نو چې اوبه کمې شي د شوګر مریض په بدن کې بیا سوډیم او پوټاشیم زیات شي. نو د دې حل څه دی؟ لومړنی حل دا دی چې په کومه وجه باندې د تیشي میچازې او د اوبه د بدن نه وځي نو هغه کنټرول کړی شي. یعنی کنټرول فرست آف آل د شوګر کنټرول به ته کې شوګر کا کنټرول چې ستا شوګر لیول کته شي او برابر شي، نو ستا بدن کې به اوبه هغه سټور کېږي، وځي به نه. خو دې سره یو بله مسله پیدا کېږي چې کله شوګر زیات وي او تیشي میچازې واړه بول زیات کېږي نو ګردې کمزوري شي. نو دې سره د ګردو ضعف راځي، ګردو کا ضعف. نو دې خو دې کنټرول وکړه، یو مسله خو دې حل کړله، اوبه دې سټور کړې. خو ګردې دې کمزوري دي، له دې وجې نه ستا کړل نه ختمېږي تر څو پورې چې تا سره ګردې مضبوطې کړې نه وي. نو دې ګردو مضبوطولو لپاره علاج دا دی چې ته به عضلاتي اعصابي یا مخاطب ورته وایي دا غذاګانې به ته شروع کړي. او تاسو چې نیټ کې ورکړئ عضلاتي اعصابي غذایي، په خپله ورته لیست راشي، بس هغه وګورو دغه خوراک او نسخه هغه هم درته ښیم چې ته دې سره به حب ماسک البول دا بازار کې ملاویږي، همدرد وغیره دا لباټو والا دا جوړی. نو تا حب ماسک البول 3 ګرام به تاسو 3 ټیمه دا خورئ. د څه سره؟ دارچیني به واخلئ او د هغې نه به قهوه جوړه کړئ د دارچیني قهوې سره کیسه. ټیک شو؟ دویم به داسې وکړئ کشت زمرد ورته وایي. زمرد خو تاسو ټول پېژنئ، ډېر قیمتي او ډېر ښایسته کاڼی د زموږ سواد د دې نه ډک دی. زمرد تک شین مزېدار کاڼی د دې کشته میلاویږي. د هغې کشته به واخلئ، بازار کې میلاوي کشت زمرد 250 ملي ګرام به تاسو دا واخلئ، MG 250 MG. دا به 2 ډیمه یا 3 ډیمه دا هریړه مربع به واخلئ، هغه به ووینځئ، هغې سره به دا استعمالوئ. دا 250 ملي ګرام واړه کپسول هم راځي، هغه به ترې ډک کړئ، وبه یې خورئ او مربع به ورپسې وخورئ او ورپسې به اوبه وڅښئ. چې یو څو ورځې ته دا وکړي ستا ګردې مضبوطې شي، ستا پیشاب هم کنټرول شي، ستا شوګر هم تا کنټرول کړه، ستا مسله به د کړل د کرینز چې کوم مسله ده هغه به ستا حل شي. درېیمه مسله او درېیمه وجه هغه ضعف مثانه ده. د کړل دپاره چې د چا مثانه کمزورې وي، نو مثانې کمزوري علامت دا دی، کمزوروالی علامت دا دی چې ته تیشي میچازې زیاتې کوې. ځکه چې کله اوبه څښي او ستا مثانه کمزورې وي نو 10 منټه پس به تا له تیشي میچازې درشي. نو چې ته اوبه څښې نو مریض دې نه تنګ شي، نو هغه بیا زړه ته اوبه نه کېږي، بلکې د اوبو نه هېرېږي چې اوبه مې څښلي نه دي او دې طرف نه وتېږي. دا ضعف مثانې په وجه باندې. نو چې دې اوبه نه څښي د یارې چې یاره بیا ما له بول راځي، نو د په بدن کې اوبو کمی راشي، چې د اوبو کمی راغی نو بیا کړل پیدا شي. اوس په دا کړل په دې طریقه ختموي
چې کله ختمېږي د اوبو کمي به ختمې د اوبو کمي وجه چې کوم دی درېیم وجه هغه ضعف مثانه ده ضعف مثانه ختمه کړه نو د اوبو کمي به ختم شي او بیا به کړنه هم ختم شي. دا طریقه ده دا ټکنیکل کار دی. ضعف مثانه به څنګه مونږ ختمو د مثانې د طاقت دپاره به ته عضلاتي اعصابي او عضلاتي غدي غذاګانې دا به خورې وروړه. دې سره به ستا په عضلاتو کې مسکولر ټیشوز کې طاقت پیدا شي. بل دې سره به ته دوایانې کومې استعمالوې نو ته به دې سره معجون ماسک البول دا ملاویږي. دا 5 ګرام 3 ټیمه د ورځې دا دارچیني او لونګ کې قهوه کې سات دارچینی لونګ قهوه به جوړه کړي هغې سره بیا دا معجون 5 ګرام تقریبا وړه چمچ چې ده دا لږه کمه دا چای والا چمچ چې ده دا لږه شانتې کمه وي دا بس 5 ګرام راځي. دا 3 ټیمه خورې او بس یې قهوه څښې انشاءالله چې افتاب دوه تېرېږي ستا به مثلا مضبوطه شي اوبه به دې بیا سټور کېږي بدن کې او کړل دا د پټو دا کومه مسلې چې دي دا به ختمې شي. یا ته د دې معجون په ځای باندې ملین نمبر 81 دا تو 3 ګرام 3 ټایم د روزي عمدي کاوي سره به استعمالې نو ان شاء الله مسلې به ختم شي او کرال کرنس به ختم شي.